من سره څه دي؟ موږ سره خو څه هم نشته. تش په نوم مسلمان پاتې شو، چاله دعوت هم نشو ورکولی اسلام راوړه. څنګه موږ اسلام له موږ چاله دعوت ور یو فرانسیسی مسلمان شو او هغه زموږ فرنچ ټرانسلیټر نه تپوس کولو، وایي ده نه تپوس وکړه تاسو د کولر پورې دا ګیلاس ولې تړلی دی؟ ما ورته ویل په ناسته اوبه څښل سنت دي، مونږ ځکه تړلی دی چې خلک به ولاړ اوبه ونه څښي. نو هغه ویل لا حول ولا قوة الا بالله. ترجمان خو پوهېدو چې دا دروغ وایي. نو ما ته وایي دا دروغ ورته ولې وایي؟ مونږ سره پاتې څه دي؟ مونږ سره خو هېڅ هم نشته. مونږ خو چې چاله اسلام دعوت ورکوو، ابوبکر دا کړو، عمر دا کړو، عثمان دا کړي، علي المرتضی دا کړي. مونږ ورته دا نه شو ویلو مونږ څه کړي دي. مونږ خو دا کړي دي مساله کې ملاوټ، چیو کې ملاوټ، ژوند کې ملاوټ، هر څه کې دروغ، په موبایل دروغ، دلته به یو دلته روان یو دلته روان یو. زمونږ ژوند کې پاتې شي دي. زمونږ ماشوم دروغ، زمونږ کور والا دروغ وایي، زمونږ بچي دروغ وایي، پلار دروغ وایي، بچي به نه وي. زمونږ ژوند کې پاتې شو. مسلمان نوم خو د سلامتۍ نوم و، د امن نوم و، د سکوت نوم و. نن مسلمان خپله د نشو په ډاکټرانو ورشي دونه رش دی. 14 سینټري دي، 14 سینټري دي په ښار کې دا آیسو والا. بل ورځ یو ته لاړم 140 سړي هلکان پکې وو. 13 سال 11 سال 12 سال 9 سال ماشوم په آیسو راوړېدلی په نشه. مسلمان خو د سکون نوم و، د راحت نوم و، مسلمان خو د امن نوم و. مسلمان نن څه پاتې شو؟ والله 2 پکې پولیس والا مو آیس باندې راوړېدلي. دا وجه څه ده؟ دا کم تباهي ته مونږ پاتې شو، کمو کیسو ته پاتې شو. مفتي صاحب موجود دی، ما ته ډېر څه نه وایي. خو زموږ ښار کې یو مندر دی کریم پوره کې، په هغې باندې د مسلمانانو دا نه رشي. هغه پنډت ته د دنیا خلک ناست، په ورسک روډ باندې یو ویدنوري، هغه ته د دنیا رش لګېدلی. زموږ ښار کې د سیکانو یو علاقه ده جوګنشاه کې، هلته یو ناست دی مسلمان، نن هغه ته روان دی. په کوهاټۍ کې یو عیسایي دی، کونتر یې الوزی، هغه ته د دنیا مسلمانان ښځې ناست دي. دا څه ته پاتې شو یار؟ ولې وایي د دې په دغه کې ډېر اثر وي. دا مونږ څه ته پاتې شو؟ دا څنګه تباهي طرف ته روان یو؟ مسلمان او غیرو په در ناست دی، مسلمان د غیر مسلم په در ناست دی. په انګلینډ کې یو غیر مسلم انګریز ته دعوت، انګریز څه وایي؟ زما په سوسایټۍ کې 80 کورونه دي، په 80 کورونو کې 80 کورونه د مسلمانانو دي. تاسو چې دونه کامیاب خلک یو، تاسو سره دین شته، نو تاسو پاکستان کې ولې نه کښېنئ؟ موږ پسې ولې راځئ؟ دلته خو چې ستاسو څونه راغه، د ټولو نه زیات بې حیا، بدکرداره او بې زبان هم تاسو یئ. انګریز مخامخ لګیا دی، موږ ته څه ووایو؟ زموږ بچي، زموږ ښځه، زموږ لوڼه، ښځې ځان له یو تپړۍ نیولې، خاوند ځان له نیولې، خاوند په ښځه بدګمانه، ښځه په خاوند بدګمانه، یو بل ته ګوري، چا ته میسج کوي، وایي چا ته کورونه وران شو، تباه شو. نن وړو وړو ماشومانانو لمبور کړي دي او ماشومانان دې کې نښتي دي، دې کې اسره بټن د هر یو ماشوم یې پېژني چې دا د مصیبت ځای دی. کله به راویښېږو؟ بس که نه جي. الله دې دې علماو ته عمر ورکړي او الله پاک دې تبلیغ والا عمر کې برکت واچوي. بار بار زمونږ ورله راځي، زمونږ ورله پاسئ که نو پاسئ که نو پاسئ که نو. او مونږ وایي ځه نشته، مونږ سره ټیم نشته مونږ سره. کله اسرائیل علیه السلام هم روان کي، دا اوس یو 14 سال هلک په موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړو ښار کې، نو هغه یې LRH له راوړو. نو ډاکټر راته وایي، ما ورته چې ما وکتل آخري وخت و، کلمې یې نه شوه ویلې، بالغ و. وی ما ورته چې لا اله الا الله اله الا الله. وی هغه څه ویل پته ورته؟ هغه ویل دې خوا نه راشه او دې خوا نه راشه، دې خوا. دا شپه ورځ چې PUBG کې نښتي، دا ګیم نه دی، مصیبت دا چې په قهر یې اخته کړي وو. جینکۍ هم پکې دي، هلکان هم پکې دي، او وروره بس ډزه ډزه ډزه. هغه کلمه ونه ویل او دې حالت کې دنیا نه لاړو. د امریکې چې دا واوره راغلې وه، 300 ګاډي ورلاندې وو. په دې کې داسې RDPO لګې او داسې پکې خلک هم وو چې په هغې کې جینکۍ هلکان په بد حالت کې په ګاډو کې شرابو بوتلو سره ټیپونه آن واوره کې دننه پټ او مړه شوي وو، ساتې وتې وه. مسلمان نن په دې حال مري لګیا دی. د مسلمان ځوانیانې به په دین لګې دی، د مسلمان ژوندون، د مسلمان مال، د مسلمان عزت، هر څه به په دین لګېدو. نن د مسلمان جنازه روانه ده،